جزاک اللہ دا دې پوری دا مخکې هم بیان وشو د احکامو دا د قرض او د رهن د دې اقسام بیانېږي چې قرض او رهن شي نو په دې کې به معامله څنګه وي نو دې آیات ته آیات مداینه ویل شي د دې متعلق چې ته معامله د چا سره کوي نو هغه په دې طریقې سره کوي اذا تداینتم اے مومنانو هر کله چې تاسو یو بل سره معامله او لین دین د دین کوي به دین په دین سره نو دا دې کې به بیا تاسو لیکل کوي گواهان به قائموي الا بدالین دین کوي اسونه کوي اذا تداینتم دا اذا چې داخل شو په فعل باندې باب تفاعل نه تداینتم باب تفاعل کې دا ماده تشویل دي کنه په فصول اکبر دي کتابونه چې دې کې دا د طرفین وی معاملہ د دوه طرفین لکه دین شه تداین چې با تفاعل ته یا تضارب یو تر بل وهل دغه به کړه نو دې کې ماده نشوي د طرفین نو دا لین دین دا بیع او شراء دا هم دو طرفونو کې یو بایع بل مشتری کړه نو په دې باندې اذا داخل کړه اذا چې په فعل کله داخل شي نو د دې نه مراد سوي په وخت وجود د وقوع هغه فعل کې چې کله فوري هغه فعل واقع کېږي نو البته دا لیکل فکتبوه دا لیکل بکیته چې کله بیا شراء نه وي وجود شته نه وي راغلی نو ته لیکل نشي کولی نو د دې وجه دا اذا دپاره د وقوع د فعل باندې دلالت کوي چې دا فعل کله واقع شي نو البته لیکل کوي فکر کړه دا اذا په ذکر داخل کړه او دیکھیں بیا شراء کے تمام تجارتی معاملات چیزیں دا پسلو قسم دی ٹول تجارتی معاملات پسلو قسم دی سلو قسم دی یو بیا دا عین بالعین دا دیتا بیا دا عین بالعین نشی چی یو عین نشی تا پا یو بل سیمان خاص کے لکه اس پر دا کتاب تا در کوما پدغه کتاب باندې پیګه به کنه نو دا عینم ش سمانم ایشاب مبيعام عین پیګه به کنه پیګه دته ویل شي بیا د دین بالدین انا عین بالعین یعنی لاس بلاس باندې سودا کول نو د دې حکم دادی چې هغه حاضر وي دواړه الا ان تكون تجارتا حاضرتا په هغه حاضر وي دواړه شیزونه چې عین بالعین یو شی ته کوي کنه نو هغه دواړه حاضر وي او دویم قسم د تجارتي معاملات د بیا د دین بالدین دا پیګه پیګه چې ته یعنی مبيعام نشتا اپا مجلس کی تا خرید د قیمتو کی او فروختو کی نو دې ته ویل شي دا دوار چکم دے دا ناجائز دا بیا پیگا دا بیا ناجائز چی دین بی دین زبا تعالی در کم پلان کیشی تا ویسا زبا هم در کم دا خود در کم بیا خوانا پیگا نو دا یعنی دا دویم قسم دا دیتو ویل شي چې بیا د دین بالدین او دریم چې دی نو بیا د عین بالدین ده بیا د عین بالدین یعنی یو مال ته چې کوم دی هغه واخلې وصول کې لیکن رقم ورته وایي چې دا به وروسته بیا در کوم پوهېږې نو دا چې جایز ده عین بالدین پوهېږې دا کتاب تا در کوم پیسې مت کله راکړئ
سبا به درکم یا به وروسته درکم پیګه به په دې طریقې سره نو دا جایز ده دی کې اوس په لیکل کې خامخا او یو بیا د دین بالعین ده دین بالعین وټا پیګه وګڼه یعنی خریدار چې دی نو هغه رقم مخکې ورکي پیګه وګڼه مشتری رقم مخکې ورکي او بای چې کوم دی هغه لا مبیا نوی ورکړي چې دا به وروسته وصولی ته په شریعت کې دې ته بیع سلم ویلی شي څه ورته ویل شي بیع سلم دا هم جایز ده نو د دواړو حکم دلته کې په دې کې بیانېږي که بیا د عین بالعین شي نو هغې ته لیکلو ته ضرورت نشته که چې دکان ته لاړې پای دا د مالګې دا ګوتې په څو ده دا په 2 روپۍ ده بس دادن گرفتن بلا گفتن پیګه پیګه نو پکې وینا ته نو دا خو بلکې دا ته پوښتنه نه کړی دا کله مالګې ګوتې پدې ده یا ماچسو ډبای پدې ده بس خبره ختم شو پیګه پیګه خو بیا هم هغې کې به لیکل کلي وروسته را روان دی نو هغې کې به څه کوي ګواهان به موجودي پیګه وکړه چې دا ګواهان موجود دي چې یاره دا که چې د خلکو دا دکاندار منکر شي نو ګواه به موجود دی دلته چې دا یعنې دا شی تا ورکړی هغه وایي ما نه دی ورکړی فرض کړه هغه شی دغه شي داسې داسې په موږ باندې هم ډېر راغلي دي دا زه مثال ورکوم دا پورې د ده نه مونږ دغه راړه دا ایجنسۍ والا د غوړو مونږ به د ټیم راړه دا جمیل ایجنسۍ والا یو ورځ مونږ ټیم راړه چې ټیم په کور کې مات کې هم کتل هغه ټول د دې نالۍ هغه توره خټه وه لهه وه پکې څه نو وړي نه وو لهه وه پکې نو هغه دلته کې بیا دته ما لکه دا اوسه ایجنسۍ والا ورته چې دا چې هغه ووړو خیر ما سره خدای سره شراحت نه نو هغه منکر شي هغې نه وایي په ټیمانو کې چې دا اوس نالۍ توره خټه را ځي که نه دا خو تاسو اوس یې ځان را ډکړی م دی او ارام راته منکر شو وایي چې حالانکې دا خو موږ پیسې لاس په لاس ورکړی وي که نو اوس دغه ته اوس قدرت ته ګوره چې دا ارشد رشید چې د مشر ورور دی سعید نومې دی هغه دغه ته ناست به دکان کې نو هغه ورته داسې کتل هغه ایجنسۍ والا هغه خو د محلې دغه ته کور یې که نه هغه ورته ویل لکه ګوره دا د مولي صاحب دی دا کار نه کوي چې تا سره درغلي کړي تا ناره خټو نه ډکوي پوهېږې که نه نو بس هغه پې ګواهي وکړه بیا پوه شو هغه چې یاره دی خو زه بد راځم نو بس هغه ټیم واغسته هغه بیا بند کوي چې دا به مونږ واپس کپنۍ ته لېږو هغه بل ټیم هسې نو د ګواه ضرورت دی که ګواه نه وي دغه وخت کې که نه نو بس شیطلې ورانه کړه ګواه به پکې ومي نو دا یعنې په دې طریقې سره یعنې چې نغ وي او دا یعنې بیا د عین بالعین نو خیر دې کې دمه نو لیکلو ته ضرورت نشته لیکن ګواه ته ضرورت دی او د نورو دا یو خو باطله شوه او دا دو چې نو دا څه شوې نو په دې کې به لیکل کوي اوس دې کې به اذا تداینتم بدین دې کې به دا راځي اوس پوهېږئ که نه پوهېږئ دا اوس اچھا پوه شوئ که نه یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معامله اذا تعاملتم بدین چې تاسو معامله د دین کوئ کسلم و قرض دا ورسره ولیکئ نقطې لیکئ باقي ده لکه سلم شو او قرض شو نو دې کې دا دین دی الی اجل مسمى تر نیټې مقرر پورې نو څه وکئ تاسو دا جزای دا شو فاکتبوه دا ولیکئ پوهېږئ دا ولیکئ دا معلوم شی دی نو دا ولیکئ دا اول ولیکئ فاکتبوه استیثاقا و دفعا للنزاع چې دې سره مضبوطوالی د بیع راشي یو سبا به دې بیا منکرېږي نه
او دفع د نزاع راشي چې ضرر یا دا جګړه که سبا ته پیدا کړه نو باندې بیا وسکه پیګه نو فکتبوه او اوس الله تعالی کاتب ته وایي ولیکتب بینکم کاتب لیکل دیو کی کاتب په مابین تاسو کې لیکل دیو کی بینکم مابین تاسو کې کاتب بالعدل په انصاف سره پیګه په عدل انصاف سره دا مطلب شو چې بالحق فی کتابته ولا یزید فی المال او دارنګه اول اجل دې کې بزیاتې نه کی اولا ينقص نه به کمی کی دا په عدل نقش وګورئ دا هم لکه جزیات وخت لکی یا کم لکی یا در ولا یکبا کاتبنا یکتبا او انکار باندې کې لیکون کې چې دی ولیکي نن سبا خو انکار ځکه نه چې خو پیسې اخلي کنه خدا هو چې اسی لیکي نو ته انکار نه کېږي کما علمه الله لك سرنګ چې خولې د تعالی دا کتابت نو دی بدلین ناشکریا نه کی دی به خلکو ته فایده رسي نو فال یکتب دی ولګي دا فال یکتب دا تاکید دی ولا یا وکاتبا یکتب دا په دا تاکید شو فال یکتب بیا وی دی ودی لګي وليملل الذي عليه الحق او دارنګي دی لازم دی بده کاتب باندې چې دی املا کی هغه سو عليه الحق هغه چاته چې په دوانه حق دی پیګه وکنه دا یعنی چې دا قرضدار کم دی په دې چې کم حق ته نو دی چې دا لیکلو کو هغه ته به ولولي چې یاره دا ما ولیکل دمرستا ما دې فلان کی دمره پیسې شوي چې داغه شک اوس کنه ځنه او دارنګه وليتق الله ربه دا کاتب دې مو یریږي د الله نه چې رب ده په املائه په املا کې دی وی یریږي هغه نه چې لیکل یو شی په خلا هغه ته بس اوري اگر خو نه پیږي کنه هغه خو خط کتابه نه ورځي ولا يبخس منه شيئا او کمه بنوالي په دې کې د سیسی ولا ينقص منه د حقنا شيئا شي د حقنا په کې څه کمه زیاتې بنا راولي چې کم ولي کې زیات ولي کې فإن كان الذي عليه الحق كجتوي آکش باغمان حق ته سفیه اندیسی سفیه بیاقلا مبذر او بیوقوف وی او ضعیفا یا کمزوری وی یعنی املائی د املاء کمزوری ولی لصغرن و کبرن یا ډیر وړکی وی املاء نشي کولی آیا ډیر بوډا وی او یا بیاقلا وی سفیه وی مطلب دا چې د خط کتابه نه ورځي او لا یستطيع ان یمل او د طاقت نه لري د خبرې ان یمل چې دې سو کې املاو کی لکه املا عاجزوي د وجه د خرص نه چې چاړه د مثلا املا نشي کولی یا جهل نه پوهیږي به لغت لسته نشي فارسی اردو نشي لسته اولا یستطيع د طاقت نه لري ان یمل الله چې دې املاو کی ده نفل یوم للولیه بالعدل دې خپل په ځوانه خپل رور یا زوی کنه اولی هغه براولي هغه خو هغه کې طاقت شته کنه او هغه لستی شي نو هغه دی راولي خو لیکن دا اولی چې بالعدل د کې به انصاف وي ولې بعد دا خپلوان چې کنه غم دې خپل ته خو پرسیدلی پروت دي موقع ګوري نو هغه چې دې سره دیته وي دیګر کنه تو الله تعالی خدا سے قانون پیش کړي چې هغه کې یعنی انسان اطمینان راځي واستشهدوا شهیدین دا خو کتابت شو اوس پسې واستشهدوا او دوی گواهان قائم کی یعنی اشهدوا علی الدین په دې قرض باندې گواهان قائم کی شهیدین دو گواهان شاهدین میر رجالکم د سړو تاسو نه چې سړی چې وي نو هغه به دو گواهان او کفائل لم یکونا رجلین که دو سړی نه وي نو فرجلون ومرأتان یو سړی به وي او دو به ښځې وي د یو سړی په ځای باندې دو ښځې ومرأتان یشهدون هغه به بیا گواهي کوي ممن خدا گواهان چې دي ممن دا به هغه چا نه وي ترضون من الشهداء
چې تاسو خوښوئ دا بایع مشتری دواړه دا ګواهانو باندې اطمینان وي پوهېږئ که نه اطمینان وي اعتماد یې پې وي نو هله به څه کوئ تاسو یعنی دا به ګواهان ګرځوئ که پوهېږئ چې دا خو د جهان غل دی پوهېږئ ګواهي یا د کچرو ته راشئ که نه هلته کې ناست دي بس بیا طلاق هم کوي او قسمونه هم کوي او قرآن هم کوي هر څه کوي پیسې اخلي که نه پوهېږئ که نه نو بیا هغې باندې خو څه اعتماد نه کېږي نو الله تعالی وایي چې تاسو یعنی ممن ترضون من الشهداء هغه چې تاسو غوره کوئ د شهداو نه لدینه د وجې دین د ده نه او عدالته دا د هغه غوروالي دغه دی چې دینداره وي عادله وي نو بس هغه څه ګرځولی شي ته ګرځولی شي او دا دوه زنانه ولې دي یو سړي په ځای دا د دې وجه نه ان تضل احداهما چې هیر کي یو د دې دواړو نه شهادتین نه لنقص عقلهن ځکه چې زنانه خو ناقص العقل دي وضبطهن د دو ضبط هم نه وي یاداش هم نه وي نو د دې وجه نه دا یو سړي په ځای باندې دوه زنانه ځکه شولې چې دا یوې لکې لکه خبره خطا کړي نه خبره ته به خورې دا خبره داسې شوې ده داسې نه ده پوهېږئ که نه یو بل به فتح ورکړي پوهېږئ که نه نو دا یو سړی په ځای باندې دوه ښځې قایم وشي پوهېږئ که نه ان تضل احداهما چې دایر کی تضل په معنی تنګ سا سره یېروالي سره دی رکوالي نه احداهما یو د دې دواړو نه د شهادت نه لنقص عقلهن وضبطهن دا د دې ضبط نشته نو فتذکر احداهما الاخرى یادوي به ورته یو د دې دواړو نه هغه بلې ته چې چاته یېر وي که نه هغه یاد چې چاته یاد هغه هغې ته یادوي چې دا داسې چل شوی دا داسې نو دا ګواهان پکې هم ضروري شو کتابت پکې کاتب پکې هم ضروري شو نو مخکې کاتب ته ووایي که نه چې ته انکار مه کوه پوهېږم که نه ولا یاب کاتبن ان یکتبه دارنګه اوس الله تعالی گواه ته هم وایي چې ولا یاب الشهداء او انکار به نه کوي ګواهان اذا ما دعو هر کله چې دوی وبللی شي ګواهۍ ته تحمل د شهادت ته دې وبللی شي نو بیا به دوی انکار نه کوي یا سر خپې به کوي او نه به بل څه لالچ کوي ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا او تاسو سستی مه کوئ ولا تسموا ولا تملوا من ان تكتبوه چا لکه دا شی سره لیکما معمولی شی دی دا ولې لیکما ولا تسأموا تاسو کاهدی سستی مه کوئ ان تكتبوه چې د لیکلو نه چې تاسو ویې لیکئ صغیرا او کبیرا کاغه وړوکی حق او که لوی وي قلیلا او کثیرا پوهېږئ به که نه صغیرا او قلیلا او کثیرا که لږ وي که ډېر وي خو هغې باندې ګواهان قایموئ ځکه دا نظام چې جوړېږي دا هم د لږ څیز نه جوړېږي ورو ورو زیات شي زیات شي زیات شي نو څه شي جګړې یو بل تلاس واچي ګریوان ته او نو دا لیکل کوئ او دا پکې مه کوئ الی اجله هغه وخت نیټې ته وخت حلوله چې کوم وخت کې دا میعاد چې څومره مقرر شي هغه وخت ته پورې ذالکم دا ستاسو لپاره ایک مؤمنانو اقسط عند الله دا ډېر زیات انصاف ته پنځ د الله تعالی باندې دا ډېر انصاف نقد کار دی پنځ د الله باندې ځکه دا جګړه پرې نه جوړېږي پرې کتابت شهادت باندې واقوم للشهادت او دا مضبوطوالی راولي په شهادت سره یو خو چې لیکلو مشي لیکلو لپاره شهادت مشي دا شهادت چې اقوام دی دا نور مضبوطوالی دا لیکلو هلکه چې دا لیکل لا بیا هم که د دې ځانه کړي نو چې هغه یو کس پې ګواهي وکړي هغه بل پې هم وکړي که نه
نو خبره مضبوط نشي کړ هغه شکونه د زړه نه وځي وادنا او دا ډېر قریب دی وادنا معنا اقربا ډېر قریب دی دې خبره ته چې الله ترتابو ستاسو کې شک پیدا نشي الله تشکو فی قدر الحق والاجل چې تاسو شک نه کوي په اندازه د حق کې چې زما دومره حق دی یا زیات دی یا کم دی والاجل په نیټه کې بیا تاسو شک پیدا نشي پیګه به کنه پیګه د دې وجه نه تاسو څه کوئ لیکل کوئ شهادت پر دا خو مضبوطه خبره ده دا الله تعالی فایده بیان دی لیکل او د شهادت په نه شبه الا ان تكون تجاره حاضره تدير دا بل قسم راغی چې هغه څه بیا د څه نقد په نقد سره بیګم مگر کدا ان تكون چې وی دا تجارت دا واقع ان تكون ما تقاعو چې واقع شي تجارت حاضره حاضر او تديرونها بينكم چې تاسو اخلي راخلي په ما بین خپل کې لکه اوس یو دکان یو ټای دا پکړی کې کنه او هغه هم دې یو شی تراړي بل کله تیرو ډبې کله کنه مالګه کله بل شي کله بل شي خو معلوم سيزونه دي نو فلیس علیکم جناح ان تكتبوها تاسو باندې ګناه نشته چې تاسو ولیکئ فلیس علیکم جناح فی ذلک حرف جرم محذوف دي فی الله تكتبوها چې تاسو ونی لیکئ دا دې کې څه ګناه نشته خو لیکن دا یو شخص پکې بوي چې واشهدو گواه تاسو قائم کې اذا تبایتم علیه چې تاسو بیا کوئ په دې باندې نقطې لیکئ چې تفسیر ته خاص عليږي دا چې څومره دا نقطې دا استادي دا هم موږ هم دا څنګه استادانو لیکل کړي نو بس چې دا کېږي نو په دې باندې څه آسان تفسیر ډېر الحمدلله ډېر علما دلته کې په رمضان کې تفسیرونه شروع کړي ماته وی موږ ته په دې باندې سہولت ته چې لیکلي کړي ولا يضار كاتب ولا شهید اکثر دا شوی چې سره گواہی کوي نو هغه بیا دشمن شي دا مدعی مدعی پیګه کنه او یا لیکلو کی نو دیبا الله تعالی اوس دا وای چې تاسو وګورئ نه کاتب ته ضرر رسوي نه گواه ته ضرر رسوي لکه دې وخت سره خو چې یو سره په بازار په مین بازار کې یو نقصان وکړي نو بیا نه راغلی چې خپل دکانونه بند کړي تعالی کې زی تختی کنه ولا کوئی کې چې سوال زه ودا مدعیان به دواړه به دغه زو په جیل کې پروت یم حاضر به کړیږم مرزم راځم نو الله تعالی وایي چې تاسو به ولا یدوار کاتب ولا شهید هر یو کبایر که مشتری ضرر بنه رسی کاتب تا لیکون کی ته هم ولا شهید انا گواه صاحب الحق چې خاوند حق یا من علیه الحق پیګر کنه ندا بده ضرر نه رسی هغه باندې چې گواہی خلق دی گواهی نه بیا سره کیږي انکار نه کوي پیګر کنه د دې وجه او دارنګه گواه به هم انکار نه کوي پیګر و ان تفعلوا اكو چې تاسو دا کار وکړو یعنی تاسو نه وکړل و ان تفعلوا ان ما نهيتم من عنه چې تاسو منع شو یا د گواهی نه یا د کتابت نه پیګر یا تاسو دو منع کړو دا کسان د شهادت والا یا دا کاتب تاسو معنا کو وای تفعلوا دا کار تاسو وکړو ضرر ورته ورسو نو فإنه فسوق بكم دا فسوق د تاسو لپاره دې دواړو ته وی بای مشتری دواړو ته فسوق معنا خروج عن طاعت دا خروج تاسو د طاعت د الله تعالی نه دا حق نو چې تاسو دوه معنا کړی دی پیګه واتقوا الله دا اوس کلام الهی الله وی ویریږي دا الله نه فی امره و نهیه په امر کې مو ویریږي په نهی کې مو ویریږي
کم ځای کې کم ځای کې هغه دا کې به پرتې ده که نه ته هغسې نه نو د دې وجې نه الله جل شانه وایي چې تاسو د دې نه یره وکئ واتقوا الله ويعلمكم الله الله تاسو ته خول کې په مصالحو د امور ستاسو کې ويعلمكم الله او خی تاسو ته الله تعالی خودل کې الله تعالی تاسو ته فی مصالح امورکم دا وسره لیکي والله بكل شيء علیم الله پاک چیز باندې پوه دی دا تاسو ته چې دا د موجود آیات په قرآن کې بل نشته کدا چې تاسو ته دا آیات د مداینه دې کې تفصیل بیان کو نو دا تاسو ته الله تعالی دا الله نو ویلږي دا تاسو ته خول کې الله په حسیس باندې خول چې دا سبب واستو په دې سره جګړه راځي